ډیرو محترم مسلمانانو نن د جمعې مبارک ورځ او د جمعې د مبارک ورځ یو بهترین عمل آسان عمل د الله جل شانه د اسم ذات الله الصمد یو خدای الله تعالی خپل نوم دی چې هغه اسم ذات ته ویل کېږي. یو صمد دی، بې نیازه دی، چاته غټ حاجتونه پوره کوي، چاته واړه پوره کوي، چاته نه پوره کوي. دا د الله تعالی خوښه ده، د الله تعالی هغه فیصلې دي محترمو. نو صمد نوم چې دی دا ډېر زیات بهترین دی، الله الصمد. نو کوم انسان چې د الله الصمد وظیفه وکړي د انسان به الله جل شانه مددګار شي، د انسان به الله جل شانه حاجت روا شي، د انسان به الله جل شانه مشکل کشا شي. او زما استاد صرف دغه یو وسیله د محترمو، زمونږ رب، زمونږ خالق، زمونږ مالک، زمونږ فیدا کوونکی ذات څوک دی؟ صرف او صرف د الله جل شانه ذات دی. نو د الله تعالی فرمایي که نه چې انسان په ما څنګه ګمان کوي هغه رنګې ورسره زما عمله کوم. ګمان تاسو پیژنئ که نه؟ اوس تاسو ما دا ګمان کوئ چې تاسو ته الحمدلله دعاګانې کومه، دا دعاګانې به الله تعالی ستاسو په حق قبلوي. الحمدلله نن د جمعې ورځ ده، د جمعې په ورځ مبارکه تقریر چې زه وکړم انشاءالله نو دعا به راته کومه. د تاسو ما باندې ګمان دی، زه خو مخلوق یم، د الله تعالی بنده یم، کمزوری ګناهګار. یو د الله تعالی ذات دی محترمو چې هغې سره څوک شریک نشته دی، نه په جسم او جسارت کې، نه په حقیقت کې، او نه په محترمو په یو طاقت کې ورسره څوک شریک شته. بس الله تعالی هغه ذات دی محترمو چې د انسان تمام حاجتونه پوره کوي. نو د هغې الله د نوم وظیفه نن انشاءالله د جمعې مبارک ورځ باندې تاسو وکړئ چې الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی د ټولو مسافرو له اوږده زندګۍ د صحت او عافیت والا ورکړي. الله تعالی زمونږ کتونکو اورېدونکو ته د زړه مرادونه پوره کړي، کو نارینه دي او کو زنانه دي، او څونه زنانه دي رشتې نه دي شوي الله تعالی دې د رشتې ورکړي. څومره هلکان دي د هغوی دې الله تعالی په ځوانو کې په صحتونو کې برکات واچي، او څونه هغه مسافر دی الله تعالی په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. محترمو نن زمونږ وظیفه د الله الصمد ده. الله الصمد وظیفې به تاسو ډېر انشاءالله کړي وي، خو نن دا وظیفه انشاءالله په دې طریقه باندې وکئ. ګوره 4 منځونو نه پس به دا وظیفه کوئ. د ماسپښین یعنې نن د جمعې ورځ ده که نو ماسپښین مونځ، جمعې د ورځې مونځ نه پس د مازدیګر مونځ، د ماښام مونځ، د ماسخوتن مونځ، دې 3 منځونو نه پرله پسې به دا وظیفه تاسو کوئ. د جمعې په ورځ خو محترم مسلمانانو زنانه یې په کورونو کې کوي چې اذانونه څنګه شروع شي که نه، اذانونو نه واله تر د مونځ ختمېدو پورې، د سړو کور ته راتلو پورې به دا زنانه وظیفه کوي، شماري بیا نه، خو په مصله باندې به ناسته وي ښه، او دا څه کې په توجه دهان سره هغې نه پس بیا دعا غواړي. نارینه چې هر کله دی کله چې د جمعې هغه اذان وشي او دوی مانځله لاړ شي او سنت وغیره وکړي، نو کله چې خطبه شروع شي که نه، خطبې په منځ کې چې هغه ناسته کوي، تاسو به څوک چې د وخته جومات ته ځي هغوی ته پته لګي. اکثر نوجوانان ناوخته راځي، موږ چې بیان ختم کړو نو هلکان نوجوانان جوماتونو ته راشي، لهذا د وخته جومات ته ځي. حدیث مبارک کې راځي څوک چې جمعې په ورځ لومبی جومات ته لاړ شي الله تعالی هغه د اوښ د صدقې کولو برابر ثواب ورکړي. اوښ په 18 لکه روپۍ به کم از کمي په دې زما وخت کې. نو دا انسان داسې دی لکه چې د 10 لکه روپۍ صدقه کړې، موږ 10 روپۍ نه صدقه کوو. که یو خیرمار په لاره کوڅه کې رانه وغواړي نو ورته وایي موږ ورته څه وایي معاف هم که ولې کوله که نه، د الله تعالی مخلوق ته دلې درکړي الله تعالی دله هم ورکوي 10 روپۍ، ستا خو بې غریب کېږي نه. لهذا 10 روپۍ صدقه کول موږ ته ګران دی، الله تعالی د 2 لکو روپو صدقې ثواب راکړي. په دویم نمبر چې کوم انسان جومات تر جمعې په ورځ لاړ شي هغه له د غومره صدقه کولو ثواب الله تعالی ورکړي. په 3 نمبر د چیلۍ، په 4 نمبر د چرګې، په 5 نمبر د اګۍ. نو کوم چې مونږ کله خطبه ختمه کړو به جمع شروع شي که نه، یعنې اقامت شروع شي، نو دا بعضې پکې د ځان سره جانماز هم ترخ کې راغستې او راشي، دوی ته د انډې عمره ثواب میلاوي. هلکه داسې شو چې دوی 10 روپۍ صدقه وکړه، چېرته 8 لکه او چېرته 10 روپۍ نو، خو مونږ په دې نه پوهېږو ځکه مونږ په خپل هغه ځوانۍ په جوش کې یو، او مونږ د خپل ځوانۍ په غرور او انا تکبر کې یو، نو بس بیټې او مانځله راځو.
نو خبره مې دا عرض کوله چې کله د جمعې د منځه لپاره امام خطبه شروع کړي او دواړو خطبو منځ کې الله الصمد به ووایي او الله تعالی نه به دعا وغواړي. کله چې مونځ فورا د جمعې وشي نو امام صاحب هم دعا کوي، نو هغه دعا کې ځان شریک کا او د زړه د اخلاص دعا وغواړه. الله الصمد وظیفه مو سره ورته کړې وي نو هغه به انشاءالله بیا د مازدیګر مونځ نفس په خپل ځای کښېنئ او مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف ووایئ، بیا 314 پیرې الله الصمد الله الصمد ډېر په مینه سره شوق سره. اخري بیا هم تیم وروسته درود شریف وایئ، بیا دعا وغواړئ. ماښام مونځ نه پس بیا 314 پیرې، ماسخوتن مونځ نه پس بیا 314 پیرې. محترمو دا دغه رنګې دا درې مونځونو کې 314 پیرې، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن او د ماسپښین د جمعې د ورځې مونځ چې کوم دی نو هغې کې بې تعداده ویلی شئ. انشاءالله چې دا یو ورځ تېرېږي الله تعالی به ستاسو حاجتونه پوره کړي وي، مشکلات په الله تعالی آسان کړي وي. الله تعالی ته هېڅ ګران نه ده، هو یقین غواړي، توجه غواړي، اخلاص غواړي، ګناهونو نه ځان بچ کېدل غواړي، هر رنګه ګناه چې نه هغې نه توبه ویستل غواړي. 15 وخته ځان مونځګزار جوړ کړئ. د دنیا ګورې عارضي ده، د دنیا په دې زیب او زینت باندې مه دوکه کېږئ، یو ورځ زوال دی دیله. او د الله تعالی فرمایي کل من علیها فان، هر څه به ختم شي او د الله تعالی ذات به موجود وي. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، صرف د الله تعالی ذات او د الله تعالی طاقت په دقه پاتې، نور به هر څه فنا کېږي. دا ښکلي چهرې، دا ښکلي مخونه، دا ښکلي طاقتونه، دا ټول به ختمیږي، دا به خاورو سره خاورې کېږي. الله تعالی دې موږ تاسو له دنیا او آخرت عافیت راکړي. دنیا